او ما تاسو ته ویلي چې درې مسلې به د دې نه بعد موږ ان شاء الله العزیز بیانو. اولنۍ مسله د اجرت علی الدین، لکه د صحابه کرامو جماعت روانو 2276 نمبر روایت دی بخاری شریف کې. په یو قبیله باندې تیرېدو، نو قبیله والا هغوی نه میلمستیا وغوښته چې موږ مسافر یو، موږ ته یو ټیم ډوډۍ خوراک راکړي. هغوی ورته انکار کوه چې جی نه شو کولی، خوراک نه شو درکولی. دیو خو شپه وه، نو هلته په یو زګین کې پړاو واچاو، سملاستو د شپې د الله قدرت دی، نو د هغې قبیلې سردار مار وچیچو. نو هغې وله ښه ډېرې منډې رامنډې ووالي، لیکن هیڅ کار ونه شو. لړمو زهریله شیز و هغې چیچلی. بیا یې وویې دې کومو خلکو ته چې موږ میلمستیا نه ده ورکړې، راځئ چې دې خواله ورشو، که د دوی څه دم درود دوا ورسئ. نو رال ورته وایي زموږ سردار یو زهریله مار چیچل دی، تاسو کې داسې څوک شته چې دم یې؟ ستاسو څه دم شته، دوایي شته؟ نو د دې پړاو چې کوم مشر و، غالبا جابر رضی الله تعالی عنه د ما نه نامه یې هغې مبارک وفرمایل ها ما څه دم شته، خو دم به زه په یو شرط دا دی چې اجرت به راکوئ. څه روایاتو کې 10 بیزې راځي، څه کې زیاتې راځي. په دې باندې خبره وشوه. هسې مثال 10 واله زه کم یې واله، دا کم. په نن دور کې یو بیزه، یو سیرلی کم از کم 30,000 روپۍ باندې. تاسو منډې ته ورشئ ویې ګورئ په 10,000 روپۍ یو دی، نو 3 لکه روپۍ. هغې ویل ټیک ده، شرط یې قبول کړو. د دم وکړو، د دم سه الله هغه روغ کړو، د زهرو هغه اثرات ترې لرې شو. نو صحابه کرامو په خپلو کې وویل چې دا روپۍ به حلالي که به نه. نو څوک حلالي ګڼي او څوک یې حلالي نه ګڼي. 2 جماعت په صحابه کرامو کې جوړ شو. وایي چې کله لاړ شو د رسول الله نه به تپوس وکړو، نو بیا به د هغې نه بعد دا تقسیم مخکې نه تقسیم. صحابهو ستاسو په شان خو نه و چې بس ورځه رسول الله ته چې کله رال ورته ټوله قصه واورولی چې موږ دم کړلی او په هغې باندې ګډې بیزې اخیستې دي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي قد اصبتم، ټیک کار اقسمو، تقسیم یې کوي او زما د پاره پکې حصه وکړئ. دا ځان له پکې حصه علما وایي ولې وفرمایله چې وکئ؟ دې وجې نه وفرمایله چې د دوی د زړه نه ټول شک او شبهات دا ختم شي. والصحابه کرامو اجرت اغسته دی په دم باندې. نبی علیه صحیح بخاری کې دا روایت موجود دی. کتاب الاجاره، اجارې مطلب دی مزدوری کول، پیسې اغستل په مزدورۍ. اجرت په دم باندې پیسې اغستل دا جایز دی. او دم یو دنیایي علاج دی، یو روحاني علاج دی، دینی ورته نشي ویلی. مراد دا چې دا نشي ویلی چې یو سړی دمګیری دی نو دا به سالم دی. نه، عام قسم دم کولی شي، ان تر دې حده چې په کافر هم دم کولی شي، خو چې شرکي الفاظ پکې نه، شرکي الفاظ پکې نه، په کافر هم دم کولی شي. نن سبا د میډیا والا شرمول راغستی. هلکه عامل ته به لاړ شي، په عامل به نوم د پیر کیږدي، د پیر نوم به بدنام کړي. پیر جدا دی او عامل جدا دی. عامل وایي تعویذګر، کوډګر، جادوګر ته عاملانو کې دی، پیرانو کې دا نه. د فرخو کار دی د مرید په زړه باندې نظر ساتل، د هغه په کارونو نظر ساتل، د هغه په کردار نظر ساتل، هغه ته د شریعت لار ښول، د هغه د پریشانۍ حل راایستو، په دین باندې پویول. پیر خدا کاری، پیر کار خو تعویذ او دم نه دی. ډېر داسې پیران شته چې دم تعویذ د سره نه کوي. ها، دا یو مسله ده چې په فاتحه باندې دم کړل او په دې باندې پیسې اغستل. دویم سیز د امامت. آیا په امامت پیسې اغستې شي که نشي اغستې؟ آیا امامت باندې اجرت اغسته شته که نو درس و تدریس باندې؟
نو په دې د ټول امت اتفاق راغل دی وروسته چې په دې باندې پیسې اخیستې شي. زما په مراد پوه شو. امام ابو حنیفه چې په کوم دور کې فتوا ورکړې وه چې په دین باندې به پیسې نه اخلي، په هغه دور کې چونکې د ملک د طرف نه د باچا د طرف نه به علیم ته دومره معاوضه میلاوېده لکه په دې دور کې چې یو پروفیسر ته میلاوي. بیا وروستو د هغه د شاګردانو په دور کې هغه شیز بند شو، نو د هغه شاګردانو په پسه ورکړه چې او پیسې پې اخیستې شي. څه خلک د دې دپاره آیات وایي چې وما اسألکم علیه من اجر، زه ستاسو نه په دې اجرت نه غواړم. د دې خو ما ډېر جوابات مخکې کړي، خو یو جواب یې دا واورئ چې د آیات شان نزول د کافرو په باره کې دی او که نه د مسلمانانو. د کافر نه موږ هم پیسې نه اخلو، د خپل معتقد نه د خپل مقتدي نه پیسې اخیستې شي، د خپل مخالف نه پیسې نشي اخیستې، د کافر نه پیسې نشي اخیستې، د بد عقیدګۍ والا کس نه پیسې نشي اخیستې. د دې نه علاوه د خپل موافق کس نه پیسې اخیستو باندې یو آیات او یو حدیث نشته چې تاسو یې مالئ. دا علما به کوي مولانا رفیع عثماني مد ظله رحمت الله علیه اوس وفات شوی دی. د د پلار مفتی محمد شفیع چا چې دا معارف القرآن د قرآن ترجمه تفسیر لیکلی، عوام خلک یې کتی شي، ډېر ښایسته تفسیر دی. دې چې کله وایي د وفات ټیم راغی مفتی شفیع صاحب، نو رفیع عثماني صاحب ته وی چې دلته یو تار دی، هغې ته کاغذونه زما ځوړندې امان وایي چې غټ داسې یو بنډل ما راوړ، وی دا د مدرسې چې ما کمې چاندې کړې وي او کم ما خپل ذاتي ضروریاتو کې کمې پیسې د مدرسې نه به راغستې، ما هغه پیسې الحمدلله ادا کړل دي، مدرسې ته مې د خپل ذاتي پیسو نه ورکړل دي. البته دومره یاد ساته بچیه، دا کاغذونه ما دې دپاره ساتل دي چې که یو سړی راپاسي او په ما دا اعتراض وکړي سبا چې تا د ذاتي جیب دپاره د مدرسې پیسې استعمال کړل دي، ته محتمي وي، نو زه به ورته دا کاغذ په مخ ورولم چې دا دې واله. دلته محتمیم صاحب د هغه څه ټوډي وه، ټوډي چې وله کم کس اغسته، زه په هغه ټیم کې هم حاضر وم. نو د دې ټوډي د اغستو اصل وجه څه وه؟ د محتمیم صاحب انکار هم کړی چې مال او دا خلک بیا موږ نه پرېږدي، بدنامه یم چې دوی په دین باندې او په مدرسو باندې پیسې ګټي. داسې ده که نه؟ نن خلک پیغور ورکوي مدرسو ته، او کم خلک یې ورکوي. اصل کې معلومات درته شته چې کم خلک 10 روپۍ په خپله باندې نه ورکوي، مدرسې له په خپله باندې 10 روپۍ نه ورکوي، هغه مدرسې ته پیغور ورکوي. نشنلی صاحب دی نو چاته 15 روپۍ به نه یې ورکوي. او هغه شانتي وشوه. زما په مخ کې بیا یو کس ویل ده دا مدرسه جوړه کړل او د دې په نوم باندې ګاړې اخیستې په چاندو باندې، حالانکې زه د هغې عیني شاهد یم، ګواهي یم، په خپلو سترګو مې لیدل دي، په خپلو سترګو باندې دا ما لیدل دي چې پیسې او دا ګاړې د هغه کس د محتمیم صاحب له اخیسته. خو نن سبا خلکو ته ویس 10 روپۍ مدد به نه کوي او پیغور ته به داسې ناست اجلاګانو باندې چې کم خلک شیندي، دا څومره زور چې تا د مولا په خلاف شروع کړل دی، که دا د اجلا په خلاف شروع کړو نو ډېر به له پیدا درکړي. بهرحال دا یو مسله شو. زه په خپله ځکه نه چیړم، زه یې رورۍ کې ماله یو کس پیسې راولېږلې 2000 ما پسې واپس ولېږل، مال زه پیسې نه زوی به سبق نه راته. هغه زمانه خپه شو، 3 کاله وشو اوسه پورې خپه دی، تا زما پیسې نه اخیستې. نو مال که موږ یالو هم څوک نه پرېږدي، که نه یالي هم څوک بیا نه پرېږدي. موږ ځان له تاسو په یو 2 کې حیران کړي یو، که د چا نه یالو جو بل پیغور کوي، که نه یالو بیا ته خپه کېږي. داسې خلک په دنیا کې، نو په یو 2 کې به تا حیران. بهرحال زه خو د خپل حق نه دا صفا خبره تاسو ته وکړم.
زه د خپل حق نه هر سړی معاف کوم، خو چې چا راسه بغض حسد ساتل دی د دین په بنیاد دا سړی نه معاف کوم. دا که خاندان دی او که پلار دی او که رور دی او که تی او که مقتدي دی او که شاګرد دی، د دین په بنیاد د حسد نه مني. ته د دین څه حسد کوي، زما څه نه کوي، زه مخکې مې باد ما څه حسد کې تی اوس کې د دین په بنیاد باندې. نو زما مراد دا دی چې اجرت علی الدین دا د ځانه جوړ کړی شوي مسلې دي. نن سبا بعضې خلکو بعضې مولیان خلکو ته ځان نږدې کوي، نو په دې باندې داسې لګیا باقي پیسې اخیستل د دین په کار باندې چې د دین خدمت کې تنها اخیستل دا د ټیم اخیستی کېږي. ښه څه شی اخیستی کېږي؟ د ټیم اخیستی کېږي، دا د غم پیسې نه اخیستی کېږي د دین د قرآن په سر کنو. واقعي چې ته به 10 روپۍ هم د یو ټکي قیمت به هم دا ټوله دنیا دا نه کي. دا ما تاسو ته ویلي چې الله یو سړی په خپل بچي باندې قرآن ووایي او بچي پې عمل وکړي، مور پلار ته به الله جل جلاله داسې تاج ور په سر کي چې د هغې رڼا به د نور نه زیاته او د هغې قیمت به ټوله دنیا نشي ادا کولی. نو ټوله دنیا که رایوځی شي دا یاد ساتئ چې د یو ټکي قیمت نشي ادا کولی، دا نه د ټیمه دي. دویمه مسله ده پکې د قرات خلف الامام. په امام پسې وروستو قرات کولی شي که نشي کولی، دلایلو باندې غور کوئ. زه زر زر ویم د الله جل جلاله قرآن کې آیات دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. کله چې قرآن ویلی کېږي دې ته غوږ کېږدئ او خاموشه شئ چې په تاسو باندې رحم د الله وشي. دی وایي دا د کافرو په باره کې دی، صرف په کافر باندې رحم نه کېږي. لعلکم ترحمون چې په تاسو رحم وشي، رحم په مسلمان باندې کېږي. کافرو خو به ویل والغوا فیه لعلکم تغلبون، چې مصطفی قرآن وایي تاسو شور کوئ. نو دا د کافرو په باره کې نه دی، دا د مسلمانانو په باره کې دی. د جمهور السلفو دا متفقه فیصله ده چې دا آیات د مسلې د قرات خلف الامام په باره کې دی، چې وروسته به په امام پسې قرات نه کړي. د امام او د مقتدي د دوانو کار جدا جدا الله مقرر کړل دی. قرآن به قرات به امام کوي او مقتدي به ورته خاموشه ولاړي. د امام کار د قرات، مقتدي به خاموشه ولاړي. د دې آیات تفسیر چې کله تاسو ګورئ نو د قرآن معلمینو کې چې اولنی نوم د کوم شخصیت د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه، لکه روایت کې راځي تقریر القرآن من 4 د 4 کسانو نه قرآن وایي، اولې پکې عبدالله بن مسعود ذکر کړل. او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي وان البدایه بالذکر بالرجل فی الذکر، د کم سړي چې اول ذکر وشي یعنی یو ترتیب سره نبی علیه السلام څو نومونه ذکر کوي، په هغې کې د کم یو ذکر مخکې وکړي د هغه مقام او مرتبه اولي. د عبدالله نوم یې اول اخیستی ابن مسعود، نو د هغه مقام او مرتبه اول ده. نبی علیه السلام دا هم فرمایل تمسکو تاسو ونیسئ بعهد ابن ام عبد، د عبدالله بن مسعود چې ته کوم حکم کوي هغه ونیسئ. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه د دې آیات په تفسیر کې سوی، صحابي د دې آیات په تفسیر کې سوی. دا د صحابي تفسیر چې دا د مرفوع حدیث په حکم کې دا مرسه ذهن ته واچوي. نو مطلب دا چې دا یو مرفوع حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته. صلی ابن مسعود فسمع اناسا یقرؤون مع الامام. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ څخه خلکو ته جماعت ورکاو، منځ ورته کاو. فلما انصرف، کله چې د منځ نه فارغ شو، قال وی فرمایل اما انا لكم ان تفهموا. نو وروسته بس د خلکو قرات کو کنه ناس یقرؤون، وروسته پس لګیاو قرات کوي. د دې دا رقم منځ په باره کې دی، جهري منځ په باره کې دا نه دی، دا د پټ منځ په باره کې دی. جهري خو په طریقې اولا نشي کولی. ته دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې وروسته پس قرات کاوه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا پټ مونږ، ځکه خو هغه ته پته ولګېده کنه چې ما پسې وروسته خلک لګیا دي قرات را پسې کوي. که چېرته هغه مخکې قرات کولی بیا ورته دا پته لګېده چې ما پسې وروسته څوک قرات کوي. نو دا د پټو مونځونو ماسپښین او مازدیګر مونځونو په باره کې. کله چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د مونځ نه فارغ شو، مخې خلکو ته راواړه، ورته وفرمایل اما انا لکم ان تفهموا، تاسو د اوسه پورې پوه یې نه؟ اما انا لکم ان تعقلوا، تاسو کې عقل نشته؟ پس کومو الفاظو باندې مخاطب کوي. نو دا وابیان اوس هم بې عقله دي. زه به اوس دلایل د دې ووایم، دا اوس هم بې عقله دي په دې مسله کې.
دای ورته ویل چې تاسو اوسه پوری په دې مسله نه پوهې، په تاسو کې اوسه پوری دومره عقل نه دی راغلی. قرآن څه وایي؟ واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. کله چې قرآن ویلی کېږي تاسو چپ شئ، غوږ ورته کېدی چې په تاسو رحم وشي. تفسیر ابن جریر جلد نمبر 9 کې دا را نقل کړی. دا خود حضرت عبدالله بن مسعود چې د قرآن په باره کې د قرآن معلم دی، د په باره کې یو روایت راځي چې که ما ته پته ولګېده چې زمانه لوی عالم په قرآن کې شته، هغه ته زمانه ښه د آیات دی چې د آیات په دې زګین کې نازل شوی، په دې باره کې نازل شوی دی، زه به ځم او د هغه نه به علم زده کوم، خو ما ته لا پته نشته، په خپل علم یې دومره اعتماد دی. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره محبت صرف په دې وجه کوم چې د قرآن خیال قرآن ورته خیال. ها عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دا غټ مفسر دی په صحابه کرام. د عبدالله بن مسعود نه بعد د درجه ده. نو ګورئ موږ په کومه درجه ذکر کوو چې کم یو ابن عباس دا په دویم نمبر کې د درجه ده په تفسیر د قرآن کې. پیغمبر علیه السلام ورته دوام کړی و اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. مسند احمد کې دی الله عبدالله بن عباس ته د دین سمج ورکه، په دین پوهه کا او په قرآن په تاویل او په تفسیر کې ورته مهارت ورکه. دویم روایت کې داسې راځي زمن الیه رسول الله قال اللهم علمه بالحکمت. نبی علیه الصلاۃ والسلام زما په سینه لاس کې خو درایخ کو دوی فرمایل الله د په دین پوهه ورکه او په دین کې دانایی ورکه. عبدالله بن مسعود هغه د ابن عباس په باره کې فرمای قال عبدالله یعنی ابن مسعود فرمای نعم ترجمان القرآن ابن عباس، خ ترجمان د قرآن ابن عباس د ابن کثیر دا را نقل کړل. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې آیات په باره کې وایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون یعنی فی صلاة المفروضة. تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، کتاب القراءات، روح المعانی. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دا فرمایي اذا قرئ القرآن کله چې قرآن لوسته کیږي فاستمعوا له وانصتوا چپ شي دي ته غوږ ورته کیدی. د دې آیات دا آیات د فرض منځ په باره کې نازل دی، که سار دی، که ماسپښین دی، که مازیګر دی، که ماښام دی، که ماخوستن دی. د فرض منځونو په باره کې دا آیات را نازل دی چې تاسو د امام قرات ته په دې کې غوږ دی. مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنہ وذكر البغوي عن المقداد انه سمع ناسا يقرؤون مع الامام. امام بغوی رحمت الله علیه کم چې معالم التنزیل تفسیر لیکل دي، تفسیر مظهری دا را نقل کړي. د مقداد بن اسود نه روایت کړي چې هغه د څه خلکو نه واورېده چې قرات یې پسې کاو، وروستو پسې ولاړ دي او په منځ کې پسې قرات کوي. فلما انصرف کله چې مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنہ د منځ نه پاره شو قال اما انا لكم ان تفقهوا. تاسو تر اوسه پوری په دې مسله باندې پته نه لګېدلې، پوهه پې نه. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله. کله چې قرآن لوسته کیږي چپ شي ورته غوږ ورته کیدی څنګه چې الله امر کړل دی. ها تابعیان نو په دې کې ډېر روایت را نقل دي. سفیان ثوری یقول اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. د ابن مسعود په باره کې سفیان ثوری د مجاهد په باره کې هغه دا قول مشت تفسیر ابن کثیر را نقل کړل. سفیان ثوری فرمایي چې کله مجاهد تفسیر تاسو ته وکي او تاسو ته درورسي نو د بل تفسیر حاجت درته نشته. دا سفیان ثوری وایي. مجاهد چې دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون فی الصلاة او دا د منځ په باره کې دی دا آیات چې کله قرآن لوسته کیږي تاسو چپ شئ. په فرض منځ کې امام قرات کوي نو چپ شئ. امام مجاهد رحمت الله علیه دا روایت کوي. سعید ابن مسیب و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون یعنی فی الصلاة دا د منځ په باره کې دی. واوره تفسیر سعید ابن جبیر تابعی هغه فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا دا کله چې قرآن لوسته کیږي دا کم آیات چې په قرآن کې دی فی الصلاة المکتوبه دا د فرض منځ په باره کې دی. حسن بصری تابعی عن الحسن امام حسن بصری هغه چې فاستمعوا له وانصتوا قال فی الصلاة دا د منځ په باره کې دی کتاب القرات کې دی. عبید بن عمر عطا بن ابي رباح انما ذلك فی الصلاة هغه هم وایي چې دا آیات د منځ په باره کې دی. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون کله چې قرآن لوسته کیږي تاسو چپ شئ غوږ ورته کیدی. ضحاک ابراهیمی نهی قتاده شعبی دیو را نقل کوي
چې دا د مونږ په باره کې د امام احمد بن حنبل ابن زکریا ابن حنبل امام احمد بن حنبل د عربو امام فرمایي چې اجماع ده په دې خبره انها نزلت فی الصلاه چې دا آیات د مونږ په باره کې نازل یعنی په امام پسې وروسته قرات نه کې. او په فتاوی ابن تیمیه کې دا را نقل کړی شوی دی چې واجب نه دی قرات او اجماع ده چې قرات به په امام پسې نه کوي چې کوم حالت کې امام جهري مونځ کوي. بهرحال په دې باندې کوم دلایل را نقل کوو نو ټیم به ډیر زموږ نوالي دا دومره ستاسو لپاره کافي دي. امام احمد بن حنبل فرمایي قال احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلاه فتاوى كبرى. هغه کې را نقل دي چې دا آیات باندې اجماع د امت ده، اجماع پیدا چې دا د مونږ په باره کې را نازل شوی دی. ته نور څه غواړې د قرآن نه دلیل پیش کړی. شاه منیر شاکر رښتیا ویلي دا صاحبان چې دي دا د قرآن منکر دي او دا سپینه خبره ده چې کله ورته انسان سوچ وکړي چې قرآن ورته سوچ وکړي بندګان سوچ وکړي نو هغوی ته صفا پته لګي. او بل روایات اوس دا حدیث نوموړی ابي موسی اشعري ان رسول الله نبی علیه السلام خطبنا موږ ته خطبه راکړه فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا موږ ته تعلیم راکړه د سنتو موږ ته تعلیم هم راکړه د مونځ په قال ویل اقیموا صفوفکم صفونه برابر کړئ ثم لیؤمکم احدکم بیا د یو په تاسو کې امام شي په اذا کبر د واحد صيغه ده کله چې امام الله اکبر وای فکبر تاسو چې په سروست څومره تاسو الله اکبر وای و اذا قرأ او کله چې امام قرات کوي د واحد صيغه ده صرف امام قرات کوي قرأ امام قرات کوي فانصتو تاسو ټول پسې چپ شئ خاموش شي. و اذا قال او کله چې امام وی قال د صيغه ده قال الله وی قال ما نسي یو کس چې کله وی یو ذات. و اذا قال کله چې امام وی غیر المغضوب عليهم ولا الضالين کله چې امام غیر المغضوب عليهم ولا الضالين وی امام چې ولا الضالين تاسو وګورئ نه وای امام چې ولا الضالين وس ګوره قولو د جمع صيغه ده تاسو ټول وای امين لفظ امين تاسو وای. دې حدیث کې ګوره نبی علیہ السلام وای فقولو تاسو وای امين رسته تر امين دا مسله حل کوم د دې مراد نه ده چې په تیز امين وای لکه اذا کبر کله چې امام الله اکبر وای فکبروا تاسو الله اکبر وای. اذا قال الامام ولا الضالين کله چې امام ولا الضالين وای فقولوا امين تاسو امين وای. یو شان جمله امام الله اکبر په تیز وای کنه مقتدیان په تیز وای نه نو چې امام ولا الضالين وای فقولوا امين امين وای دا نه دی ویل چې په تیز وای څنګه چې امام الله اکبر وای تاسو الله اکبر وای خو په تیز مو وای. امام ولا الضالين وای تاسو امين وای خو په تیز مو وای. بهرحال په دې کې صفا دی په دې روایت کې چې قرات به صرف امام کوي تاسو به نه کوئ. نو په دې حدیث کې موږ ته فرایض خودل لخوا چې د مقتدی دا کار دی د امام دا کار دی. بل روایت کې راځي ابو هريره فرمایي انما جعل الامام ليؤتم به امام دې د پاره نیوش چې دا غي اقتدا تاسو وکړي پس ودرېږي. فاذا كبر امام الله اکبر وای فكبروا کله امام وای تاسو پس روست الله اکبر وای. و اذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرات کوي ټول نه دی ویلي قرأ د واحد صيغه د خدای په کوفلای کې عقل لا ولا رښتیا د عقل نه خالی دی. کله چې امام وای قرات کوي فانصتوا تاسو ورته چپ شئ. اباظي وای فاتحه قرات نه لکه قران کې فاتحه نشته بیا څنګه وای چې 114 سورته 113 بیا وای. وإذا قال او کله چې امام وای غیر المغضوب عليهم دلته واحد صيغه ولاړي بیا هم دل جواب درک کله چې امام وای غیر المغضوب عليهم تنو امام ولا الضالين وای فقولوا بیا تاسو ټول وای امين
وإذا ركع کله چې امام رکوع ته ځي فرکعوا تاسو رکوع وکړئ وإذا قال سمع الله لمن حمده کله چې سمع الله لمن حمده امام وي فقولوا تاسو پسې وروسته ربنا لك الحمد دا وایي هر یو خپل خپل کار کوي کنه امام بدا کوي ابتدا کوي امام دا کوي ابتدا کوي امام فاتحه وای ته غلې ودرېګه امام ولضالین وای ته پس بیا امین وای په پټه باندې په تیز نشته امام الله اکبر وای ته پس رست الله اکبر وای امام رکوع لال ته پس رکوع لال امام سمع الله لمن حمده ویله ته پس ربنا لك الحمد وای څومره صفه حدیث بیا مو پدې کې اختلاف پکې ځان راو باسي او بل روایت د ابن ماجه د من کان له امام فقراءة الامام له قراءة د چا چې امامي د امام قرات د دې مقتدیانو قرات دی دغه شان انس فرمایي چې موږ رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پس مونږ وکړو نو کله چې مونږ وشو بیا موږ ته مخ راواله او وی فرمایل ثم اقبل علينا بوجه فقال اتقرؤون والامام يقرأ تاسو قرات کوي کله چې امام لګي قرات کوي د امام سره قرات کوي پس سکتو دی خالي شو پس علهم ثلاثا دريزل پیغمبر تسویل تاسو د امام سره واست قرات کوي پس لګي فقالوا انا نفعل من ورته لا من د سکو فقال فلا تفعلوا طحاوی شریف کې د پیغمبر فرمایلنا تاسو په امام پس واست قرات نه کوي عبد الله بن مسعود قال وكانوا يقرؤون خلف النبي فقال خلطتم علي القران من په نبی عليه الصلاه والسلام پس واستو قرات هم پس کاو نبی علیہ السلام او فرمایل تاسو په ما باندې قرات ګډوډ دینه مسله زما ذهن تر راځي د حدیث یو مولا دی عبدالحمید نامه د کامبټ صاحب دا خپل عوام مسجد څنګه ابن مسعود رښتیا ویلي سم دی او خو فدی دا کوم چې په امام پسې وروسته قرات وی چې زه په مونځ کې ولاړم زما خواته مخکې یو حنفي ولاړ نو ما قرات کاوه نو د مونځ بعد ما ته ویل چې تا زمانه ټول مونځ ګډوډ کا نو ما ورته ویل چې تا په امام پسې قرات کا ویل چې نه وی ما ورته وی چې تا کله په امام پسې قرات نه کاو ما په څنګه په تابان مونږ ګډوډ نه رد دی لکه وکړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امام دی او خلطتم علی القرآن په ما باندې قرات ګډوډ کړو سترا پسې لګي چې د امام نه غلطول شي د خواته کس نه نشي خواته کس خو د امام قرات تغواږي خو دی اخواته کس چې ستا خواته ولاړو خو د امام قرات تغواږي خو دی دلته تم پس 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 رب دی لکه یو که سبي او قوت د خپل خلکو ته څنګه دوکي ورکړي دغه شانتی زهری د انس نه روایت کړل ان النبي قال واذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرات کې تاسو غلی شي کتاب القراءات کې دا حدیث دی و نمبر حدیث ده من صلى خلف امام فان قراءه الامام له قراءه طحاوی کې دی څوک چې د امام رسته نو د امام قرات د قراءت دی اتم نمبر روایت کې دا راځي چې جابر و ان رجلا صلى خلف النبي وسلير د نبی عليه السلام رسته مسکا في الظهر والعصر یا ماسپخینو یا مازیګرو یعنی يقرأ اشاره کوله فاوما الیه رجل فنهاه فابا نو سړی ورته اشاره وکړه چې مکو په امام پسې قرات او دغه سړی من نه شو وی فرماله تنهانی ان اقرا خلق النبي صلی الله علیه وسلم منځ نه بعد ورته ویل چې تاسو د دین منه کولم چې په نبی علی السلام په سروسته قرات نکوم په تذاکره د دوانو د خپل خبره کولی لګیاو حتى سمع النبي تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واورید فقال رسول الله فرمایل من صلى خلف امام سوق چې رسته د امام منځ کوي فإن قراءه الامام له قراءه د امام قرات د قرات دی او دا ماسپخین یا د مازیګر منځ دی جابر چې په کوم منځونو کې امام په پټه قرات کوي او پاغي کې پسې رسته ته ګوري په نبی علیہ السلام چې د امام قرات د مقتدی قرات دی نو چې جهري منځونو هغه کو صراحتا قران آیات ویلي ابو هريره ان رسول الله انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءه فقال هل قرأ معي احد منكم انفا فقال رجل نعم انا يا رسول الله فقال رسول الله اني اقول ما لي انازع القران فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله فيما جهر فيه رسول الله موتم علی کی دا روایت جهری منځ کې او کس په نبی علی السلام په روایت کاو کله چې رسول الله علیه السلام د منځ نه فارغ شو یې فرمایل تاسو کې د یو څوک نو چې په ما په روسته قرات کاو یو سړی ورته ویل یا رسول الله ما کاو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل
ما خو ویل چې زما سره په قرآن کې جګړه شروع ده. یعنی چې سړی په امام پسې وروسته ولاړ وي قرات پسې کوي دا داسې ده لکه د امام سره چې جګړه کوي. رسول الله علیه الصلاة والسلام وایي منع وکړه، خلک یې منع کړه چې کوم مونځ کې جهري قرات کېږي په هغې کې به تاسو په امام پسې قرات نه کوئ. نو جګړه ده د امام سره. اوس ته په خپله سوچ کوه دې روایات یار بس د بعضې خلکو کار دی. او څومره دوی ورته دغه وایي فرض وایي په امام پسې ویل فرض دی او چې چا ونه ویلې د هغه مونځ نه کېږي، د هغه مونځ نه کېږي. مړه دې باره کې خو روایات ډېر زیات راغلي دي. بل داسې راځي چې نبی علیہ السلام اخیری وخت کې کوم عمل کړل نو اخیری وخت خو بالکل مضبوط دلیل کله چې مسلې ته راغی نو ابوبکر صدیق ولاړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مخکې شو د هغه زګین نه قرات شروع کو کانه بلغه ابوبکر چې کوم زګین ته ابوبکر رضی الله تعالی عنہ رسیدلی و د هغه زګین اخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات شروع کو. واست په خپل وایا نبی علیہ السلام فاتحه ویل نه دی ویلي قرات ابوبکر روان کړل روان دي. مثال په تور باندې ابوبکر په یو زګین کې لګیا دی سبح اسم ربک الاعلى سورات وی مثال درکو. پیغمبر د دقه نه شروع کو فاتحه پرېخو فاستفتح النبي صلى الله من حيث انتهى ابو بكر من القران. پیغمبر دا غزګین نه شروع کړو چرته چې ابو بکر قرات رسولې او په بل کې راځي چې پس تم رسول الله من حيث انتهى ابو بكر من القرات. طحاوی کی روایت د سنن کبرا به حقیب ابن ماجه دا غزګین نه شروع کوم چې پیغمبر علیه السلام ابو بکر قرات رسولې. او ابي هريره روایت را نقل کوي چې قال من ادرك ركعه من صلاه فقد ادرك قبل ان يقيم الامام صلبه. ابو هريره روایت را نقل کوي چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل چې کم سړی د امام د ملاسي د کولو نو مخکې رکوع ورسي د درکات وشو د درکات وشو واستوای د قرات کړل نه د قرات کړل نه دې کړ نو رکوع کې چې د علی حدیث حضرات هم بازي د سیدی زنی نه منو زنی د سیدی چې امام سے به پر رکوع کې ورساو نو هغه رکعات حسابي نو تا چې فاتحه نه دی ویلي فرض دی نه دی ویل. نو شیخ ابو حسان مولانا اسحاق چې د دې کم دی هغه له مثال ورکړ وای چې لاس د چانه کټ شده تاسو ته پته ده دام د حنفیانو مليان یو قضاوت فیصله شوی وای شرط کتل ډیر وړاندې نه خپل استدلال یې کړل وای چې دا لاس د چانه کټ نو په باندې د لاس مټ انزل خو فرض دی او چې د دنه کلم مټ کټ دی نو په باندې خو د مټ انزل بیا نشته. دا مولانا ابو حسان وای د دی واغه اسحاق سواتی. نو زه درته وایم چې کله په سجده کې دی هم د مټ د کټ مثال ورکه کنه په رکوع کې صرف دا مثال ورکې صرف په رکوع کې ورکې بیا چې چا نه دوه رکعاته تللي وي دوه لاسونه دې کټ دا ځان ته خو یار وایي. ابي بکر وایي چې داخل شو مسجد ته نبی راکې نبی علیه السلام په رکوع کې پر رکعه قبل ان يصلي الى الصف رکوع وکړه مخکې د دینه ان يصل الى الصف چې سب ته نو رسیدله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمایل زادك الله حرصا ولا تعود. سنن کبرا کی روایت دی یعنی پر رکوع کې په نبی علیہ السلام ورساو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل الله دې حرص نورم زیات کې چې تاسو ما سره رکعات ورساو خو بیا د پرده سم کو مسجد کې تیز راغله دا بیل مسله ده بیان به کوي. نو دا خو بیل مسله ده صرف مونږ ته دومره استدلال کاو چې رکوع سره ورسینو کچرته فاتحه فرض و نو بیا خو د لپاره لازم د لپاره لازم چې د بیرته دا رکعات کړهوالن کې د دې په توسطاریه کې لیکل چې رکعات مدرک رکوع دا رکعات مندون کې د چې رکوع مند. او بل روایت کې راځي جابر رسول الله او فرمایل قال قولی روایت ده كل صلاه الا يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج. کم منسکم چې سړی په امام پسې فاتحه نو ام الكتاب ته فاتحه وای دا منځ ناقص ده الا وراء الامام مگر کدی امام رسته نو بیا په فاتحه نه وای مسله خلق کتاب القرات د به حقیقي دا روایت. او ابي هريره رسول الله فرمایل كل صلاه لا يقرأ فيها بام الكتاب کم منسکم چې سړی فاتحه نو په هي خداج دا منځ ناقص ده الا صلاه خلف الامام
خلف الامام مگر کم سړی چې د امام وروسته نو هغه پسې بیا قرات نه کوي فاتحه بنوي صحیح شو بس د دین زیات دلایل نور تس د کم طرف غواړي په دې بابت کې خډیر زیات روایت راغلي فتوی بکی د علماء سدی مسروق غټ تابعی دی فرمای قال وجدت علم اصحاب محمد انتهى الى ستة الى عمر وعلي ومعاذ وابي الدرداء وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ما د صحابه کرام جماعت مونږ د فیض می حاصل کړل ګورئ زت مراد د اصل خیم د ټول صحابه علم چې دی هغه پسو کسانو کې شپږ کسان دي چې ټول صحابه علم پکې را باندې عمر علي عبد الله بن مسعود معاذ بن جبل ابو الدرداء حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا شپږ صحابه دي چې په دیو کې د ټول صحابه کرامو علم را باندې نوراش اول زید بن ثابت پتواری عطا روایت کې انه سال زید بن ثابت ان قرات مع الامام فقال لا قرات مع الامام في شيء من الصلاه د امام پس په یو منس کې مرست قرات نه کی داغه صحابي دي چې ټول صحابه علم پکې را باندې ده خا زید بن ثابت من قرأ خلف الامام فلا صلاه له کم سړی چې د امام مرست قرات کې د منز نشتا دا روایت الله صلاه لمن لم يقرأ جواب دي زکوما خدا او زید بن ثابت و من قرأ سوق چې قرات کې خلف الامام رست د امام فلا صلاه له د منز نه دي شي دغه شان ابن ثوبان د زید نه روایت کې لا يقرأ خلف الامام وان جهر وان خافت کپټ منز د کخکارا منز د امام رست په قرات نه کې عبد الله بن عمر فتواری ان ابن عمر زید عمر قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءه الامام کله چې تاسو رست د امام منس کوي د امام قرات تاسو د پاره کافی دی اذا صلى وحده کله چې واځي منس کې فل يقرا بیا به فاتحه او قرات ممکن وکانه عبد الله بن عمر چې ولا يقرا خلف الامام عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ به د امام رست قرات نکاو ان ابن عمر قال من صلى خلف الامام كفته قرات کم سړی چې روست د امام ولاړی د امام قرات د لپاره کافی دی معتاد امام محمد کې دی ان وهب بن کیسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعه لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي الا وراء الامام کم سړی چې د امام روست کم سړی چې مونږ کوي فاتحه نو ویلا مونږ نه کیږي خو کله چې د امام روسته نو بیا به قرات په امام پسې نه کې بیا به قرات په امام پسې نه کې عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضی الله قال انصت للقران د قران تخاموش ودري گاوري فإن في الصلاه شغلا وسيكفيك ذلك الامام یعنی د قران په اوامرو او په نواهیو په وعدو او په وعیداتو باندې غور کوه او استاد پر امام کافی دی د امام قرات استاد لیت او ابن مسعود یو فتوا دا ور کوي لیت الذي يقرأ خلف الامام ملئا فوه ترابا هغه کس چې د امام رستو قرات کوي لګیای چې د داخله د خاورو نډاکه کې وغلې داخله د خاورو نډاکه کې علي کرم الله وجهه فتوى امام عبد الرزاق را نقل کړل قال علي من قرأ مع الامام فليس على الفطره کم سړی چې د امام رست قرات کوي هغه په سنت باندې دی روان د سنت عمل کون کې نه دی بدعتي او د بدعاتو پیروکار دی د سنت ضد بدعت دی خا علي کرم الله وجهه مصنف ابن ابي شيبه کې فتوا د من قرأ خلف الامام فقد اخطاه الفطره کم سړی چې د امام رست قرات کوي دا سړی چې د سنتو خلاف ورزي کوي بل فتوا ده ان علي قال من قرأ خلف الامام فلا صلاه له دا علي روایت دی چې کم سړی د امام رست قرات کوي د منځ نه کیږي دا علي فتوا او عبد الله بن عباس انا ابي جمرت قال سالت عبد الله بن عباس اقرا والامام بين يديه قال لا تپوستي وشو د عبد الله بن عباس چې اے عبد الله بن عباس کزه د امام رسته ما ز قرات کولای شم چې امام زما مخ کې قال لا نه ته بیا قراتونه لګي عبد الله بن عباس دویمه فتوا
ان ناسا يقرؤون في الزهر والعصر فقال لو كان لي سبيل لقلات السنتهم. سخلق چې د ماسپخینو مازیګر په منځ کې د امام وروسته قرات کا. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایل که زما وس ورسېدو نو زه به د دې د جبر وسته په خپله باندې عبدالله بن عباس ته سوچ کوه جبل نه راوباسي او دنه کټ کوي چې پته ته ولګي چې ته په امام پسې لګیایو قرات کې. عمر بن خطاب فتوا صد عن عمر بن الخطاب قال ليت في فم الذي يقرأ خلف الامام حجرا. کم سړی چې د امام وروسته قرات کوي کم سړی عمر وي چې د په خوله کې ګټې واچوي. دا د عمر فتوا ده. الله. او سعد رضی الله وی وددت الذي يقرأ خلف الامام في فيه جمرة. کم سړی چې د امام وروسته قرات کوي زما زړه غواړي چې سکروټې ورته په خوله کې واچوي. زید عبید الله بن مقسم عن سعد تفوسو كده عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت جابر بن عبد الله قال لا يقرأ في شيء من الصلاة. قرات بپمنس کې نشي کولای په امام پس کې جهري او کو سري. د خلفای راشدین په وکانو ينهون عن القراءة خلف الامام. ابو بکر عمر او عثمان دیو به د امام نرستو قرات باندې منع کولای چې د امام نرستو په قرات نشکول. د دین اخوا دلایل مغواړي. واجه سره پیغمبر اخیری خطبه کې فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. تاسو به زمانه بعد زندگی تیرو ډیر اختلاف به ویني. فعليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين. پتاسو زما سنت دی د خلفای راشدین او د خلفای راشدین عمل ده چې هغه به د قرات نه منع کول. سو کوئی په خله کې ورته سکرواټي سو انګار ورته اچو. د دې روایت صرف یو روایت صرف لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الکه د الله باندې د دې معنی دا چې هغه سړی چې مونږ کوي او فاتحه سره قرات ونه د فاتحه دا معنی نه ده چې فاتحه ونه ویل د فاتحه سره قرات ونه کده د مونږ نه کی. لکه د جمعې په ورځ باندې خطبه ده او یو سړی زوی مچ کم سړی خطبه ونه ویل د جمعه نه کیږي. ولی اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ذکر الله نه مراد خطبه ده. واست بخپل وای دا د جمعې پر ورځ خطبه نه دی نو ته د امام خطبه زماره لپاره کافی ده. زه درته د امام خیرات بیا ستاره لپاره څنګه کافی نه دی. د یو اذان کوونکی اذان د ټولي محلي د لپاره کافی دی. د امام خیرات څنګه کافی نه دی. په ټوله جمع کې یو کس اقامت کوي او تاسو ټول وايي مونږ د اقامت سمونځو کو. د یو کس اقامت د ټولو د لپاره کافی دی. د امام خیرات څنګه کافی نه دی. د امام مخې ته چې کومه سوتره پرتای د ټولي جمع د لپاره کافی ده. د امام خیرات څنګه د ټولو د لپاره کافی نه دی. یو سړی بازار ته تللی او چې کله راغی اذان شوی دی اوریدلی وي او په مونځ یې وکړو تاسو به وایئ چې بغیر د اذان یې مونځ کړلی. نه دا یو اذان د ټول کلي دپاره کافي و. اگر که دی په بازار کې د ده دپاره کافي دی بیا ته دا ووایې چې د امام قرات څنګه کافي نه دی د ټولې جامې دپاره. خو عقل چېرته دی؟ د دې نه خوا دلایل پې غواړي. د دې نه خوا بل دلیل څوک غواړي؟ د الله بنده دا خو فرق دی چې امام تا مخ کې کړل دی ته پسې وروسته وي او بیا د تعجب خبره دا ده فاتحه به د امام دلل فاتحه درته یاد نو فاتحه به وې او وروسته قرات به نه کې. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مراد دا دی چې تا د فاتحې سره قرات ونه کړو نو ستا مونځ نه دی شوی. او دغه روایت ابو داود کې دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې لهذا دا روایت لمن داغه چا لپاره دی یصلی هاذا لمن یصلی وحده. دا روایت داغه چا لپاره دی چې یوازې مونځ کوي. او د احناف په فتوا هم دا ده چې یو سړی یوازې مونځ کوي او فاتحه ونه ویله مونځ به واپس راګرځوي. یوازې مونځ کوونکي په باره کې زموږ هم فتوا ده خو د جمع د مونځ په باره کې قرآن هم شته زموږ سره حدیث هم شته صحابه هم زموږ سره بیا ولې ته ګډ وډ روان. واستدې تم سوچ کو ګورې شوافی که په دې باندې عمل کوي چې د امام وروسته قرات کوي او د ولو ضالین آمین نه بعد ورته امام غلی کېږي دا یو اجتهادي مسله دی وکړه. باقي امام شافعي صاحب په خپله دې نه منع کړل خو دا یو اجتهادي مسله ده او اجتهادي مسلې ته اجتهادي چې کله وی نو په هغې باندې انسان نه ګنهګارېږي. اجتهاد کې خطا مي ثواب مي بیا هم ورته اجر حاصلېږي.
او ته اجتهاد نشي کولای ته مجتهد نه د سر تا ته په ناظره قرآن نه درځي او ته زه مجتهد یم زه به یم راوباسم نه 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 دا شی نه چلیږي قرآن حدیث ډیګري بیا هر چا له موږ نه شروع امین مسله به انشاءالله بل ځل درته صفا کړم بس دومره باز به کافي